دا عوام خو وایي چې یاره د موجوده حکومت په موږ باندې مهنګایي راوستې ټماټر راته ګران کړي وړۍ راته ګران کړي دا ټماټر که ګران شوي دي انډیا بند کړي وو اوس پې موږ پیاز بند کړي دي غول به دې وباسو په 1500 روپۍ باندې زړی ده نه به درته خلاصېږي څه د ګپ خبره ده ګرانو کتونکو دلته کې موږ سره یو بل مشر ولاړ دی چې دوی هم تاسو سره ملاو چې دوی د موجوده حکومت نه مطمئن دي او دوی تاسو ته څه وایي ستاسو د کوم ځای سره تعلق دی زه دې د معیارو سره تعلق ساتم بل بهر قانون نه زه دا وایم زما دا شوق دی چې الله پاک دې موږ له اول پاکستان په هر چا کې او په هر ملک کې اوچت کړي او چې څوک د پاکستان خلاف چلیږي او غواړي نو خدای پاک دې په خپلو قدرتونو تباه او برباد کړي باقي خبره دا ده چې الله دې موږ باندې د خپل قرآن پاک نظام قایم کړي موجوده حکومت چې دی دا ډېر ښکلی دی دا ډېر مزهدار دی دوی نغله راپره کړي دي او هر څه ورسره وکړل او کوي یې ورسره ټټۍ په پښتنو جارو کړي دي او هغه بدل یې ته واخیستلې عمران خان زنده باد باقي خبره دا ده چې ریټ چې کم دی ریټ دا د اسمان نه دی کارزانۍ او که ګرانۍ دا زموږ خپل عملونه خراب دي دا د چا کار نه دی دا د اسمان نه راځي ولې الله وایي چې د کومې تقبې نه زه ناراض یم په هغې باندې زه عذاب راولم نه نو دا خلک خو نن سبا وایي چې یاره موږ ته دا تکلیف دی چې صرف دونه مهرباني حکومت وکړي چې موږ ته دا سړکونو نه تکلیف دی موږ ته د بجلۍ د بلونو نه تکلیف دی موږ ته د دې نه تکلیف دی چې دا ټکسونه زموږ نه واپس کړي نه نو دا موجوده د عوام خو وایي چې یاره د موجوده حکومت په موږ باندې مهنګایي راوستې ټماټر راته ګران کړي وړۍ راته ګران کړي دا ټماټر که ګران شوي دي انډیا بند کړي وو اوس پې موږ پیاز بند کړي دي غول به دې وباسو په 1500 روپۍ باندې زړی ده نه به درته خلاصېږي څه د ګپ خبره ده نو دا کم خلک چې وایي چې یاره مهنګایي راغلې ده او د موجوده حکومت راوستې دې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړې دې ته زه دا وایم چې د الله نه دې سوال وکړي او الله ته دې سجدې ولګوي چې رحم پې الله پاک وکړي نور هېڅ هم نشته ښه دا د عمران خان د پلار کار هم نه دی دا د پاسه نه دی دا خپل عملونه مو راغستي دي اوس غلی صحیح ده ډېره زیاته مننه